په خیر علی ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو د دې دمو به تاسو زموږ د خپرونې نه خوند اخلئ. اوس چې تاسو سره کوم میلمه در پیژنم او هغې سره به زه خبرې کوم او د خپرونه به مخکې وړم. هغې د کرک د ښایسته سیمې سره تعلق دی. هغې بایوټیکنالوژي کې ماسټري هم کړې ده. ما سره ډېر محترم ډاکټر نعمان سعید د پی ایچ ډي سکالر دا وخت په خپرونه کې ناست دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشئ. خیر مو څنګه ډاکټر صاحب تاسو ته ښه دي؟ په خیر الله کرم دی. ډاکټر صاحب کرک او زموږ خدای چې د پاکستان هره سیمه ځان دپاره یو ښکلا لري. د کرک خلک خپل ځان ته نو دا راته وایي چې ستاسو کرک چې دی د هغې قسم ډېر زیات خوښ دي یا ماشومتوب هم چې کوم هلته کې تېر کړی دی؟ یو پښتو کې غدې چې هر سړی باندې خپل وطن چې کشمیر دی او کرک زه به دا وایم چې یاره یو ښایسته علاقه ده ځکه چې پای کې څرنګه پاکستان کې څلور موسمه دي او هلته کې کرک کې هغه شانتې څلور موسمه چلیږي. صحیح ده. غرونه هم پکې شته، صحرا هم پکې شته او ما تعلق چې دی هغه تحصیل تحت نصرت نه دی او زموږ علاقه چې د هغه صحرایي علاقه ده او ماشومتوب چې دا ما خپل کلي کې تېر کړی دی او سبق مې هلته کې خپل کلي کې ویلی دی او اینا پس بیا میټرک دی پر زه ګنډيري هټک ته لاړم. هلته کې میټرک وکړو ګنډيري هټک نه او اف سی چې دا ما خپل تحصیل تحت نصرت نه وکړله. ښه صحیح ده. نو دا راته وایي چې کوهاټ ته او بیا داسې نو ورو تاسو بیا د ایجوکیشن او د کار سلسله بیا اف سی نه پس بیا زه لاړم ډیر اسماعیل خان ته ګومل یونیورسټي ته. هلته کې ما 20 انر وکړو 16 ایئر اف ایجوکیشن و اینا پس بیا ما ډایرکټ کوهاټ یونیورسټي کې امفیل ایډمیشن وکړو. امفیل ما کوهاټ نه وکړو او پی ایچ ډي بیا ما کوهاټ کې. نو ولې دا تاسو په وړوکوالي وران وئ ډېر وران نه وم کو ډېر به ګرځېدې ځکه هم دا ټول ایجوکیشن د یو ځای نه کړی دی که نه څنګه دا څه وجه؟ نه وران خو زه نه وم خو دا وه چې قسمت غوي زه نه لکه پېښور یونیورسټي کې ما اپلای کړی و هلته کې میرټ کې نه راغلم او اینا پس ماته ګومل یونیورسټي کې ایډمیشن میلاو شو او ګومل یونیورسټي کې یو خاصیت دا دی چې هلته کې مینه زیاته ده. خلک ډېر ښایسته دي پکې او د مینه نه ډک خلک دي او یو بل سره کوپریشن کوي او نفسي نشته پکې. دا ښه خبره ده که نه؟ ډېر لکه هلته کې ډېره مینه. صحیح ده. دا راته وایي چې سورونه خویندې په خپله او ما ولید صاحب چې دی هغه هیډ ماسټر ریټایر شوی دی ماشاءالله او زه ټولې کې مشر یم او ما نه کشران شپږ وروڼه دي او 2 خویندې دي. مشر باندې ډېر اکثره لږ ذمواري هم زیاتې ځکه چې دا مشر چې ځینو بیا کشران د هغه لاره ګوري که نه چې دې نو هغه وجه نه په مشر باندې لږ داسې ریسپانسبیلیټي دی چې یاره پکار زه خپل لایف نه څه جوړ کړم چې دا کشران هم هغې ته وګوري داسې که نه نو هغه پریشر به افکورس د مشر هغه افکورس ستاسو خبره صحیح ده او زه چې دې فیلډ ته راوتم هم هغه په دې نیت باندې راوتم. ما کله چې ماسټر وکړو ایم فیل لپاره ما ایډمیشن کوم ما والد صاحب ته وویل چې یاره زه اسلامیک انټرنیشنل کې ایم فیل ایډمیشن کوم. هغې راته وویل چې یاره ته ټولې کې مشر یې او تا نه کشران وروڼه دي او ما دومره سیلري نه ده زه به دا خرچې څرنګې بدش کوم. ما ته چې یاره زه وځم زه ځان له پیله جاب ګورم نه پس به زه ایجوکیشن کوم او ما خپل ام فیل ایجوکیشن او پی ډي ایجوکیشن جاب سره کنټینیو وساتم. ها صحیح صحیح ده. زموږ اکثره نه ځوانان دا وایي چې کله هغوی سبق وایي یا ایون زموږ نجونې چې کومې دي نه خو ورسره ډېرې نجونې کور کې کار هم نه کوي مور سره هیلپ هم نه کوي د هغې وجه دا وي موږ سبق وایو او تاسو وایي چې تاسو ورسره جاب کړی نو دا تاسو څنګه به مینج کولو او اسانه ده که ګرانه ده؟ جاب سره ایجوکیشن کنټینیو کول ډیره ګرانه خبره ده او ما به اکثر داسې وشول چې سهار به ما بېپر وه او شپې به ما ته فون راغی چې یاره تاسو فلا ځای ته لاړ شئ هلته کې دا مسله ده او هغه تاسو حل کړئ. ما به پیپر پرېږدوله او زه به جاب ته لاړم او پیپر به ما نیکسټ سیمسټر کې ورکړله او دې سره ما داسې لکه خپل ایجوکیشن کنټینیو کړی دی. ډېر ښه صحیح ده. اوس که تاسو دا راته وایي چې دې ته موږ راشو که نه بایوټیکنالوجي ده دې طرف ته ولې راغلی او بایوټیکنالوجي ولې؟ ځکه چې دا اوس خلک چې کوم دي څو کاله کېږي دې سره فیملیر کېږي لګیا دي که نه نو دا خو ډېره زیاته ګران هم ده. بایوټیکنالوجي ما چې کله اف سی وکړله که ما سټډي کړله چې یاره بایوټیکنالوجي څه څیز دی که نه او هغې سره ما ډېره مینه پیدا شوله ځکه چې دا کې ډېر انوویټیو څیزونه راځي. جینیټیک انجینیرینګ پکې انوالو دی او جی ایموز موږ پروډکشن کوي او ما خپل چې پیله کم شوق و هغه مې فوډ بایوټیکنالوجي سره ځکه چې فوډ کې موږ مختلف څیزونه چې دي هغه کچن نه ته واله او انډسټریل پرې موږ هغه څیزونه کولی شي او یونیورسټي کې موږ یو واټر فلټریشن پلانټ جوړ کړی و چې کومې ګنده اوبه وي هغه موږ صفه کړی وي او نیچرل فینامنا موږ پکې یوز کړی و چې څرنګې ځمکې کې لاندې اوبه لاړې شي
جذب شي انا پس بیا هغه مونږ ټیوبیل په ذریعه سره راوباسي صفا سوتره او دا مونږ یو پلانټ جوړ کړی او ټیسټونه مو کړي وي هغه ښه رزلټ راغلی وي او انټرېسټینګ فیلډ دی چې د کې بایولوژي او انجینیرینګ دواړه پکې انوالو دي نو هغه اردو ایک تیر میں دو شکار صحیح ده اوس لږ لاین مور ته راځم اکثر نه خلک وایي دا انجینیرز او ډاکټرز او دا خلک خو ډېر بس بور یې دی په لایف کې اړو څه انجوایمنټ نی او دا خو بس نو تاسو په لایف کې دا راته وایي چې میوزیک یا آرټ سره څومره مینه ده انجوایمنٹ خو چې دا انسان خپل فطرت سره تعلق لري کنه انجینیر هم داسې شته چې هغه میوزیک سره شوق لري ښه ګیټار غږوي او ډاکټران داسې شته او ما خپل شوق ته ورسره او ما فیملی چې دا هغه د شاعرانو فیملی ده او ما فیملی کې تاسو به پښتو یو غټ شاعر ته شوی دی چې هغې مشابهات چې دو هغه جنکټ سره کېږي هغې 24 اور کې ډیت شوی و فیض الله فیض هغې یو شعر دی چې زما یو موټي زړګي کې تل آباد خدای ستا په دومره لوی جهان کې مې ځای نشته خدای پاک ته هغې یو ګیله کړې ده چې ستا دومره غټ جهان دی او هغې کې ما اوسېدنې سو ځای نشته ده او ما دومره شانتې زړه دی په هغې کې ستا هر ټایم آباد دی ته یادېږي پکې او هغې 24 سال کې شی او ما خپله لکه فیملی بیکګراونډ چې دغه د شاعرانو ادیبانو سره تعلق لري نو دا نو په خپل نو مطلب دا دی چې تاسو هغه انجینیر یا ډاکټر نه یې چې هغې بورینګ لایف لکه تاسو د آرټ سره مینه شته د شاعرۍ سره تاسو مینه شته مونږ هر کال تقریبا په خپل حجرې کې مشاعرې منعقد کوي ادبي پروګرامونه کوي ارینج کوي ډېر ښه مونږ هغې سره شوق لري ښه صحیح ده ډېر ځوانان دا وخت به ناست هغوی به ګوري او دا ستاسو چونکې شعر یا آرټ سره خو ستاسو تعلق نه دی خو تاسو په خپل سیمه کې لکه څنګه چې تاسو په حجره کې زه کوشش دا کوم چې کال کې څو ځله موږ یو مشاعره را جوړوو که نه نو دا زموږ ځوانانو ته که دا لګوي د دې فایده څه ده سیمې ته خلکو ته او ځوانان په دې کې ولې باید برخه والي فایده خو دغه ده چې یو خو موږ ته د حجرې چې کوم د پښتنو کلچر ده هغه آباد دی صحیح ده زمونږ چې کوم نن سبا موبایل دور دی هر سړی لکه لرې کېږي د خپلې فیملي نه او چې کله دا پروګرامونه په دې کې به مشران ښه کیني او کشران به ښه کیني او هغې نه به هغه جنریشن ګیپ چې کوم دی هم لږ ختمېږي او مشرانو نه به څه زده کړي چې کله یو کس په حجره کې د مشر نه څه زده کړي هغه ټول عمر هغې نه یېرېږي هغه نه یېرېږي ته نه ډېر ښه ډېر ښه زموږ ډېرو ځایونو کې ډېرو سیمو کې د حجرې هغه کلچر چې دی تقریبا ختم شوی دی ډېر کم پاتې دی خو دا ستاسو خبره چې د حجرې یو ښکلا دا هم ده چې کشرانو مشران یو ځای کېږي نو کشرانو د خپل مشرانو د زده کړولو یو ډېره ښه موقع ده او مشرانو ته دا پته لګي چې اوس نو دور کوم ځای ته راغلی زموږ ځوانان پسې باندې ټیکنالوژي او نورې ډېرې خبرې چې دي په هغې باندې سره پوه شي دا راته وایي چې سندرغاړي م څوک خوښ دي څوک اورئ تاسو سندرغاړی خو پښتو کې زمونږ د علاقې یو سندرغاړی دی سکندر خټک مونږ هغه اوروي او ادمساز مروت دا چې ما څونه پوښتنې تاسو نه وکړې نو د شعر حوالې سره د آرټ حوالې سره زیاتر د کرک د خپل خلک چې کوم دی ستاسو فیورټ دی دا راته وایي چې کله تاسو په خپله د کرک نه راغی د کرک یا د خپلو خلکو دپاره یا دغه دپاره څومره کړنې تاسو څه پورې کړي دي چې هغه لږه ته یادولی شي یس بینګې چې زه د دې ځای یم نو ما دا څیزونه چې ما خو که زه خبره وکړم زه چې پیله د فیلډ ته راغلم 2011 کې ماته یو پروجیکټ میلاو شو پرایم منسټر هیپاټایټس کنټرول پروګرام صحیح ده او هغه اورال کې پکې ما سپروایز کوله بټ آباد نه ډېر اسمیلحان پرې زما انډر ویار څه او هلته کې ما هغې ته مشینونه ولګول هغې ټسټونه ما کنډکټ کول او ما به دا کول چې د خپل د علاقې خلک به ما ایجوکیټ کول چې تاسو خپل سکرینینګ وکړئ د هیپاټایټس سی ځکه چې دا کاله یرکان دی او دا ته مونږ وایي سایلنټ کیلر او هغې ته پر ما ټسټونه فری آف کاسټ کول هغه به مې ایجوکیټ کولو او ډاکټرانو ته مې چیک اپ کوو این علاوه ما خپل لیبرټي ده په هغې کې هغې ته زه 50% پورې ډسکاونټ ورکوم چې کم غریب خلک وي هغې ته بیخي چې هغه څه نه لري هغې ته بیخي زه فری کې ښه کوم ټسټونه بیا په 2014 کې تاسو بایوجن لیب اینډ ډایګنوسټک چې کوم دی دا قدم تاسو واغسته او د دې خلکو ته څه فایده وه او تاسو ولې غوښته چې دا وي ما بچپن شوق و د بزنس سره صحیح ده او د دې وجې ما لکه یو بزنس مایند و او بیا چې ما وکتل چې په هیل کې زموږ خلکو ته ډېر زیات مسایل دي او پښتون اسې هم خوار دی چېرته هم ځي پښتون څوک تپوس نه کوي او د دې وجې ما دا یو سټیپ واخیسته چې کم از کم په اسلام آباد په سطح باندې موږ داسې یو سیټ اپ وي چې هلته کې پښتون راځي چې هغې دې کې نستو هم ځای وي
او د هغې علاج ښه ځای وي چې هغې ته هر قسم فیسیلیټیز انډر ون روف ملویږي او په ښه ډسکاونټډ پرایسز کې. صحیح. او یو دا چې د سفرونو هم ډېر زیات دغې که نه چې لکه یو ځای ته بل ته بل د ژبې هم دا مسله بني نو هغه به خپل ځای کې چې خپل ځای کې هر سړی لکه ایزي وي که نه. ایزي بالکل ښه صحیح ده. دا راته وایي چې واده م لاف میرج کو ارینج؟ نه واده چې دی زما ارینج میرج شوی دی او د پیرنټس په خوښه مې شوی دی خو اوس چې دی اوس په لو میرج کې لاف میرج دی. د هغې سپورټ څومره دی تاسو سره په ژوند کې؟ هغې ما سره په هر قدم سپورټ دی او د مور پلور دواګانې او د فیملی سپورټ او د ښځې سپورټ هغې بغیر انسان مخته نشي تللی. زیاتره اوس تاسو وایئ چې تاسو لایک اول ارینج میرج اوس لو میرج شو صحیح ده او تاسو ماشاءالله ښه خوشحاله یو هغه ډېره سپورټیو ده ستاسو په لایف کې. زیاتره خلک وایي چې نه ارینج میرج نه پکار چې موږ په خپله خوښه وکړو موږ خپله دغه ځکه ژوند موږ تېروو که نه وایي چې ارینج میرج سره بیا زموږ هغه انډرسټینډینګ نه جوړېږي. هغه خبره صحیح ده خو ما چې خپله څومره کتلي دي لو میرج والا ناکام راځي. هغې کې ایکسپیکټیشن زیات وي هغه پوره کېږي نه او ارینج کې دا وي چې هغې کې ایکسپیکټیشن نه وي او چې کله ته هغې ایکسپیکټیشن نه زیات لاړ شي او هغه بیا تا سره ښه. صحیح. ډاکټر صاحب څو ماشومان دي ستاسو؟ ما 2 بچي دي او یو مې لور ده. ماشاءالله ماشاءالله. ډاکټر نعمان سعید ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلي ډېرې ښکلې خبرې له تاسو سره وشوې. تاسو نورې کامیابیانې غواړو او ستاسو غوندې نور خلک چې هغه یوازې دا نه چې ځان یو ځای ته ورسوي بلکې د خپلې سیمې خلکو دپاره خپل کم سبق هغې ویلي یا په کوم فیلډ کې دي هغه هغې له په کار راولي دا لویه خبره ده. ډېره زیاته مننه. کور ودان. مننه. نو لیدونکو په خیر پښتونخوا کې اوس یو دمالو د مینه وروسته راستانې کیږو هم پښتون یو نوی سفر.